ټریټ کوو. ګیسټرو انټرایټس گیسٹرو معدے مسائل. انٹرائٹس آنتڑیوں کا ورم. ڈیوڈینم نا چوٹا آنتوزی وڑا کلمہ نرائی کلمہ چی دا خیال کړي دا نامه دا غوټی نه د دې نامې نه چاپېره دا کچ نری کلمه د ډایجیشن دا پروسس لاول په دې ایریا کې کیږي او په دې کې یو موومنٹ تن نه چلیږي. دا چې کوم زمونږ دا خوراک نه زمونږ دا فیسس دا چې کوم فیسس جوړېدو نه مخکې دا خوراک په دې کې دنه الله پاک په دې کې داسې یو سیسټم جوړ کړی دی په دې سټمک نه پس په دې آنت کې چې په دې کې داسې یو موومنٹ چلیږي لکه خیال لګړي دا مار نه ده په دې خېټه کې داسې یو سیسټم دی چې دا یعنی سوکړاویږي او ایکسپینډ کېږي نو دی مخکې ځي نو داسې دا خوراک مخکې موو کوي. دې ته وایي پیریسټالټیک موومنٹ PERI او STAL سټالټیک. پیریسټالټیک موومنٹ د باولز د موشن ته ویل کېږي چې دا یو نارمل موشن وي موومنٹ وي. دا خوراک ډایجسټ کوي او دا سمال انټسټاین نه لارج تا او د لارج انټسټاین له تو ریکټم او ایکسپیل اٹ آؤٹ. نو دا یو پروسس چلیږي. پیریسټالټیک موومنٹ دا خو د خوراک شو ټیک شو. دا ګیسټروانټرایټس داسې یو براډ ټرم دی څنګه چې دا پاس ګیسټرایټس ما یاد کو. په دې ګیسټروانټرایټس کې بیا دنه ډېر سب ډیزیزز دي. په دې کې ستا کولایټس دی السریټیو کولایټس راغی. په دې کې ستا چې کوم دی نو دنه السریټیو کولایټس دا دی سمپل مطلب دا دی چې لکه د کولمې په یو ځای کې سور پیدا شو زخم پیدا شو صحیح شو. څنګه اټسل زخم چې په یو سټمک کې پیدا کیږي دا د کولمې په یو ځای کې سور پیدا شو. بیا راځو ډایګنوز طرف ته. ډایګنوز د دې سونولوژي نه خو ډېر کم کېدی شي. اوس خو هغه کلر ډراپلر راغلی دي هغه هم وایي چې یاره مونږ تقریبا معلومیږي خو ډېر کم معلومیږي. په دې مخکې ورځو کې زما یو پیشنټ دی هغه رابطه وکړله چې سیویر کانسټیپیشن یې زما د فیمیل ته نو هغه میډیسن هم پرې ډېر اپلای کړه خو هغه کانسټیپیشن هغه ایشو ریزالو کېده نه. بیا هغه ته مې ورته مخکې پروسیډ کړه د انویسټیګیشن مخکې وکړه پته ولګي د هغه چې بیا ایگزامینیشن یې وکړو او تھرو کولونوسکوپي او دغه کولونوسکوپي دې ته ویل کېږي چې د پاخانې دا کولمه چې ده د ډکې کولمې په دې لاره باندې یو کیمره دننه کې او هغه دا دننه چې کوم دا غټ کولون نه دی بړي آنت چې ورته وایي غټه کولمه دا په کیمره ایگزامین کې نو هغه کولون چې کوم دی په یو ایریا کې هغه کې سورې شو او پټاو شو هغه خو چې ټایملی ټریټ شوګي نه بیا دا ګن ډېر زیات خېټه کې خور شي او ډېر زیات سیپټیسیمن او پیشنټ بیا سیپټیسیمن د لاسه د سیپسس نه بیا د پیشنټ د ډیث خطرې یا په شاک کې لاړ شي کنه نو هغه مسله ریزالو شوله. نو دا السریټیو کولایټس او اکثر دا السرز چې نه دا دونه زیات زخم شي چې هغه ایریا هغه سیویر کانسټیپیشن د وجه نه ښه دا پیریسټالټیک موومنٹ چې الریډي ورم پیدا شي په دې کولمو کې د دې دا پیریسټالټیک موومنٹ متاثر شي نو که ټریګر شو تیز شو جو ډایر شو او که سلو شو نو کانسټیپیشن په هغه ایریا کې یعنی فلویډ به ابزورب کیږي په هغه دغه نه د فوډ دغه نه او هغه ایریا کې سیور ډراینس د وجه نه هغه ډراینس سورس پیدا کی او هغه سورس چې کوم نه بیا نور زخم د وجه نه کولمې ته نقصان رسي. هومیو ترازو هومیو کې د السریټیو کولایټس لپاره ټاپ اف د لیسټ ریمیډي ایسڈ نایټریکا دنه انټرنل سورس پیدا شي زخم پیدا شي په دې کې بس سوی وي بلیډینګ بکیږي په سټول کې پیشنټ ته پړسوب کولمو کې ایسڈ نایټریکم بیسټ ریمیډي ده. په دې کې مرګسال هم ډېر ښایسته رزلټ لري. د مرګسال کې چې کوم دی هغې کې چې کله انفیکشن ډېر زیات سیویر وي ایسڈ نایټریکم کې چې بلیډینګ وي مرګسال کې انفیکشن وي پس وي نو دا دواړه متضاد دوايانې دي تا دا یو ځای نشي ورکولی خو چې پیشنټ کوم طرف ته سمټم مثال په توګه باندې د پیشنټ پکار دا دی چې ته هغه له TLC وکړي لیکوسایډ کاؤنټ والا وکړي او چې د هغه ایثار لیول های راځي 15 او 18 پورې نارمل کنسیډر کېږي چې دا 18-20 نه ابو راځي یا د ټوټل لیکوسایډ کاؤنټ TLC کاؤنټ چې کوم دی وایټ بلډ سیلز د پیشنټ چې دی هغه بارډر لاین دی 11,000 دی 10,000 دی 9,000 دی نه دا های دی
حالانکه وای 11000 پورې نارمل دي خو نه آیډیل ټي ال سی چې کوم دی یو پیشنټ چې تا غل لیب ټیسټ کې داغه آیډیل ټي ال سی برازي ټوټل لیکوسایټ کاونټ په 6500 بس this is the limit 7000 اوکے تدین په بره دې سي کنه د انفیکشن سلایډ چانسز کې د بیا چې یاره او کې دي شي سلک ډیر سو انفیکشن شته چې د بارډر لاین دی 11000 نو بد 11000 نو بیا 12 زیات دی 11000 بیا انفیکشن دغه کوي او اپنډیسایټس کې خدا ټي ال سی ډیر هاي لاړ شي او نیکسټ ټاپک کې ان شاء الله موږ ډیسکس کوو د اپنډیسایټس واحد د جج کولو بهترین شی چې کوم دی دن اند دیر هغه ټي ال سی کاونټ دی ته فور پیشنټ له سی بي سی کې ټي ال سی ولو کا هغه هاي وي فورن بس د اپنډیسایټس پین دی ډیر زیات هاي سیپټیسیمیک انفیکشن یې راځي ټي ال سی ابو 18000 20000 22000 دا ټي ال سی راځو ټاپک ته واپس ulcerative colitis ټیک شو ulcerative colitis کې ټاپ اف د لیست ریمیډي اسید نایټریکم مرکسال یو بل دوايي مې راځي شو چې هغه د کې موږ آی بي اس هم ورسره ډیسکس کوو ځکه چې دا دوايي نه د آی بي اس هم دي آی بي اس څه شی دی هغه اوس موږ هغه هم ایکسپلور کوو ورسره بعد هغه